الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا. اللہ تعالی مخلوقات او خصوصاً جن و انس د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. ارسطو کم ته چې خلق ارسطوټل وی ارسطاطویلیس او افلاطون چاته چې پلیټو ویلی شي لوی فلسفیان تیری شوي دي د عیسی علیه السلام نه مخکې مناطقه او مشائین فلسفه ته وي دی په پتلوتلو کې کلاس چې به غستنه ګرځیدل و مشائین ته په دې وجه وي هغه په دې کې خپل عمرونه خرج کړی دي چې موږ د صد لپاره پیدا یو دنیا ته موږ سره راغلی یو مقصد څه دی په خو د خلکو عمرونه هم ډېر زیاتو سونو کال عمرونه بو نوح علیہ السلام 9.5 کال عمر دعوت تبلیغ هغه یادی کی سورۃ العنکبوت کې نه الله مونږ ته په یو آیت کې داغي زندګي راز چې هغه پکې عمرونه کپو کړو چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما د خپل عبادت لپاره جن او انس پیدا کړی دي. عبادت کې پورا تفصیل دے هغه باندې بدن ان شاء الله بحث کو. هغه عبادت نن ډیر مونږ ویشل دي چې ته خلک قبرونو ته په سجدو دي چې ته د ژوندي پخبو کې په سلوري پراتی دي چې ته د مړي چې ته جنډې دي چې ته غلافونه دي چې د لاس ته چا تارونه چولې دي. هغه عبادت تتر بتر شو. هغه مقصد کم دی چې مونږ پیدا وو هغه مقصد مونږ پورا نه کو. کلا لما یقضی ما امره انسان هغه کار نه دی پوره کړی د کم چې د ته حکم کړی شوی. سنن نبی داود حدیث ما خطبه کې ولستو هغه صحابي و نبی سلام نے تپوس کو قیس بن سعد رضی الله تعالی عنہ حرا یا حرا علاقه واغې ته تلو الته ولید چې خلک خپل مشر ته چې سلام کې نه سجده کوي. بادشاہ تیر شو اکبر جلال الدین محمد اکبر د همایون زیو مریم نه پیدا و مریم مکانی به وته مور و همایون د بابر زیو د اکبر باچا په خپل دربار کې دا سجده رایج کړي و چې ما د سجده کوي. د دې نماز کې دا سیستم نو بیا د دن وروسته د زوی چراغه جهانگیر ناغم سلیم چې ودوي شیخ وبو ته کله کله پلار وي اغم دا شیز رایج کړو په دې باندې مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی ولد عبدالاحد په دې باندې 2 کاله جیل خوړلو چې د بادشاہ ته سلام ونکو سره ټیټ نکو سجده ونکړه. دا ځان له دردمن تاریخ دی سجده چې د الله حق دی. قرآن کې په دې ډېر آیتونه دي
161 آیتونو کې په شرک باندې تنقید شوی قرآن کې. حضرت شیخ لیکي 161 آیتونه. سجده د الله حق دی، هغه مونږ الله ته پرې نه ښوده. نور ته سجده مه کوئ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قرآن وایي من نور ته سجده کوئ، مه سپوږمۍ ته سجده کوئ. دا خو د الله مخلوقات دي، د الله بندگان دي، عباد دي. سورة یاسین راواخې تر سورة صاد پورې دا مسله ډېره په وضاحت سره قرآن کړې ده چې انبیا متصرف نه دي، ملائک متصرف نه دي، خدایان نه دي، پیریان خدایان نه دي. الله په امتحانات راوستي دي. هغه د الله په مخ کې صفونه صفونه ولاړ دي. که ستا یقین نه راځي وګوره ایوب علیه السلام کیسه وګوره، واقعه وګوره. څومره زمانه هغه زخمی پروت دی، بیمار پروت دی، لیکن هغه مخلوقات ته فریاد نه کي، بوتانو له نه ځي، قبرونو له نه ځي، د بابا د نوم منښته نه کي، د ځان نه بیماري نه شي لر کولی. پیغمبر دی، الله به بیماري راغوستې ده. نه پته لګي چې انبیا ځان په خپله نه شي ښه کولی. الله ته آواز وکړو. هغه 17 کال بیماری الله دغه ښه کړه. سلیمان علیه السلام ځان له بچی نشي پیدا کولی. والقینا علی کرسیه، موږ دغه په کرسی یو جسد وغورځو. صحیح حدیث په هغې کې دا دی، صحیح روایت کم چې تفسیر ابن جریر لیکلی دی. هغه قسم کړی چې هغه سکم سل بیبیانې وي چې زه به دې ټولو سره ملاوېږم، زما به بچي کېږي، هغه به ټول جهاد فی سبیل الله به هغې کوي. انبیاو ته د جهاد اجازت د موسی علیه السلام په زمانه کې ملو شوی. د هغه نه مخکې جهادونه انبیاو نه دي کړی. دا د موسی علیه السلام نه وروسته تېر شوی. سیدنا سلیمان علیه السلام بني اسرائیلي نبي دی. بني اسرائیلي معنی دا ده چې د یعقوب علیه السلام اولاد کې دی. د هغه نوم اسرائیلو، د یعقوب علیه السلام. یعقوب د اسحاق زوی و، اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی و، ابراهیم د آزر زوی و، لوی کافر و. د بني اسرائیلي نبی و. د دې بني اسرائیل متعلق یو اهم نکته، لوط علیه السلام بني اسرائیلي نه دی. ډېرو کتابونو دا خبره لیکلې ده، غلطه لیکلې ده، خصوصا دا پښتانه ځان ته چې مورخین وي. ما په خیال باندې اول دا خبره 1966 کې کوم تاریخ چې چاپ شوی و هغې کې دا خبره ده چې د لوط علیه السلام د علاقې صدوم نوم و، نو هغه بني اسرائیلي و. خبره دې غلطه دې ځای کې ده چې لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام څه دی، وی زوی دی، کرواری دی. لوط بن حاران راځي، درواره زوی. هلته بني اسرائیل څنګه شو؟ بني اسرائیل خو د یعقوب یعنې د ابراهیم علیه السلام د نوسي اولاد ته بني اسرائیل وي، کوم چې د اسحاق نوسی دی، د اسماعیل هم نه. نه څنګه ته لوط صدوم سره بني اسرائیلو خبره تړلی، او هغه بحر مردار او هغه خو دمشق فلسطین په لار کې راځي. نه دا د غر واره دی، د هغه نه دا سلسله چلېدلې. سلیمان علیه السلام بني اسرائیلي نبی دی. هغه قسم وکړه زه به دومره بیبیانو سره ملاوېږم، ملو شو، خو انشاءالله ویل د هغه نه هېر شوي وو. صحیح روایت دی کوم چې تفسیر ابن جریر او ابن کثیر وغیره لیکلی دی. ځان لی بچی نشي پیدا کولی. مطلب د خبرې دا دی چې دغه انبیا ټول د الله عبادو، بندگانو، خدایان نو. ابلیس کم چې د هغې پلار او مشر جان دی نیکه، الله وی ما د اوره پیدا کړی. په دې خبره سوچ وکړه که نه، ما پیدا کړی دی ما. پیریان خدایان څنګه کیدی شي؟ دی قرآن دا وایي چې دی پیریانو د الله په منځ کې نسب جوړ کړی دی چې دا د هغه زامن دي، نعوذ بالله، پرښتې د هغه لوڼه دي. قرآن وایي چې ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیة الانثى. یقینا هغه خلک چې هغې آخرت نه مني، د آخرت عقیده نشته دی، نه هغې ملایکو ته نومونه د جینکو اخلي چې دا جینکې دي، حالانکه ملایک هغه نه هلکان دي نه جینکې دي. صحیح مسلم حدیث دا چې الله د نور پیدا کړي، او خلک وایي چې الله د خپل نور پیدا کړي. دا غلطه خبره ده. الله د نور پیدا کړي دي، هغه نور چې هغه پیدا کړی دی دا هغه د وجود نور نه دی. دا دلته غلطي ده. دا خو چې تا د هغه د وجود حصه کړه، دا خو تا خدایان کړه، د هغه د وجود ټوټه دی کړه.
نه دا شاعران هم دا غلطي کوي چې دا الله د خپل نور پیدا کړي. نه، خپل نور مطلب دا چې هغه نور الله پیدا کړو، هغه نور مخلوقو، دا هغه نور نه دی جوړ شو. په هغې کې جنس نشته، ښځه سړی په هغې کې نشته او په یو ځای پیدا دي. مرګ پې نه راځي زمونږ په شان دی، مرګ به پې وروسته شپېلې سره راځي چې کله ووهلی شي، نفخه یې اوله ووهلی شي. پیریانو سسټم زمونږ په شان دی، نارینه او زنانه دي دغه شریعت محمدي پابند دي، مخلوقات ته ژوندي مړه کېږي، پکې خپل نظام دی، هغې باندې کتابونه لیکلي شوي دي. دغه صورتونو کې په دې باندې ډېر تفصیلي بحث شوی دی. شیخ به فرمایل مشرکین بالعبا، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکه، هغه خلق چې هغې ملائک الله پاک سره په خدایتوب کې شریکان کړي دي. ما نعبدهم الا ليقربونا لله زلفا، مونږ د دې خلکو عبادت صرف دې دپاره کوو چې دوی مونږ الله ته نږدې کوي. مونږ خو پلیت یو که نه، مونږ خو د الله پاک دربار ته نه شو تللی. مونږ دې ته ووایو نو دی الله پاک ته ووایي، د دې روحونه خوشحاله شي. مونږ د دې په نوم نظر نیاز منښته وکړو، د دې خوشحاله شي، د دې روحونه خوشحاله شي، نو هغې الله پاک ته ووایي زمونږ کار په هغه باندې وکړي. دا هغه شرکي کار و. الله پاک قرآن کې دا وایي ته غلطې وسیلې مه ګوره، ډایرکټ ما ته ووایه، ډایرکټ ما سره خبرې کوه، غلط لارې مه اختیاروه. وسیله کې اختیارې خپل عمل پیش که، وسیله کې خپل نیک عمل، تلاوت دې وکړو، ذکر دې وکړو، 2 رکعاته لمونځ دې وکړو، یا الله پاک د دې په وسیله ما وبخې. دا وسیله صحیح ده، وسیله صحیح هم شته، وسیله غلط هم شته. وسیله جایز، وسیله بدعي، غلطه وسیله. څوک ته وسیله شرکي هم وایي، زمونږ استادان وایي چې صحیح اصطلاح دغه ده چې وسیله بدعي، چې ته پردی عمل او پردی بزرګ الله پاک ته لړځې، د هغه د مخې دا کار وکړې، دې ته وسیله بدعي وي. اگر چې علماء دیوبند په دې کې تعویل بیا کوي که نه، چې زمونږ هغه محبت کم چې د بزرګ سره دی، هغه بزرګ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع و، قرآن منو، ایمان و پکې، نو مونږ هغه سره هغه محبت کو، د هغې محبت په وسیله مونږ وبخي. ای پکې دا تعویل پکې کوي. تعویل چې یو خبره کې کېږي نو هغې ته بیا کفر نشي ویلی، عند الاحناف هغې ته کفر نشي ویلی. وسیله بدعیه جایز وسیلې شته دی، هغه قسمونه تاسو ته وخت په وخت باندې بیانېږي. انبیا چې ډېر پاک خلق دی، د الله نه پس مرتبه د انبیاو ده، ته د هغې عبادت نشو کولی، هغې د الله عبادت کوو. د شپږو صورتونو کې موږ ته دا معلومیږي. هغې کې بچي غوښتل له الله نه غوښتل، ځان له نشو پیدا کولی. سورت مریم په شروع کې الله پاک سوي زکریا علیه السلام تذکره ته لږه وکړه که ده، چې هغه الله پاک ته غلی غلی اواز کو، واشتعل الرأس شیبا، زما سر د بوډاوالي نه سپین بمبل شوی دی، سر سپین دی لیکن ځان له بچی نشي پیدا کولی. الله ته وایي چې ماله ته اولاد راکې، نیک وارث راکې، نیک وارث راکې، خو رزیل مه راکې، کمینه مه راکې، نیچ سړی مه راله، بوډاوالي کې به د څه کوم د سره ځان له بچی نشي پیدا کولی. قرآن کې الله فرمایلی که نه، یهب لمن یشاء اناثا، هغه ورکي هغه الله چاله چې وغواړي وبخي هغه ته جینکۍ وله ورکي، او چاله چې وغواړي هلکان وله ورکي، چاله چې وغواړي دواړه ورکي، چاله چې وغواړي یو هم ورنکي. ویجعل من یشاء عقیما، الله وي زه ورکوم اولاد، زه ورکوم اولاد ورکوونکی الله پاک دی. ته چې اولاد د بل چا نه غواړې چې ماله راکې، او ته په دې خبره باندې پوهې چې اولاد دې نشي ورکولی، بیا هم ته غواړې، دې ته وایي شرک. کله چې ته په دې پوهېږې، په دې مسله باندې یو انسان پوهېږي چې اولاد ورکوونکی الله پاک دی، په دې ځان پوهېږې. ښه، زموږ شیخ ته الله پاک سره د خور وبخي، رستم په علاقه باندې او سودم په علاقه ډېره رڼا هغې خوره کړې ده. دا د توحید چراغونه چې بل دي د قرآن دا نو دا شیخ رستمی سید عبدالسلام بن عبدالروف.
هغه به دا فرمایل چې ګوره شرک مشرک په دوه قسمه دی، مشرک جاهل او مشرک عنادي. ډېره د کار خبره ده په دې وړو وړو نقطو چې پوه نه شي نه بیا خلک ډېر زر فتوې لګوي، ځکه چې یو ورځ دوه درسونو کې کښېني که نه بیا ډېر د استاد نه هم تیز موحدین. مشرک جاهل هغه چې هغه ته پته نشته چې دا زه څه کوم، دا شرک دی که دا توحید دی، دا د الله حق دی که دا د مخلوق حق دی، دی په دې نه پوهېږي. چې زه بچي غواړم د دې قبر نه بابا نه دلته ما غوټه ورکړه د چړلې له مې غوټه ورکړه، دلته ما دا چخ چې خښ که، دلته ما دا تیلې خښ که، ما د دربو له غوټه ورکړه، دا چې زه کوم دا غلط کار دی، دی په دې نه پوهېږي. دا عمل مشرکانه دی، خو دا سړی مشرک نه دی، دی په دې پوهېول غواړي چې دا د الله حق دی، دا د مخلوقات حق نه دی. دا چې ته کې د یو دربار دی چې هغې ته د الله دربار وایي. ادعوني استجب لکم، الله وایي ما نه غواړئ که نه، ما نه غواړئ زه به در کومه. څومره پیغمبران تیر شوي دي ستاسو په خیال باندې؟ مشهور دا د 1,24,000 کم و بیش. یو پیغمبر وښیه چې یو قبر د تلي او د هغه نه یې غوښتي. ټولو دا ویلي دي، قرآن دا وایي چې هر رسول راغلی دی هغه دې مسلې ته دعوت ورکړی چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، نشته دی لایق د عبادت، نشته دی لایق د نظر نیاز منښت او غیبانه پکار، نشته دی د طواف لایق، نشته دی دغه ذات چې د هغه په نوم باندې ته سر وخورئ، د هغه په نوم ته یو چیلې حلال کې الا الله، سوا د الله نه بل څوک نشته. اکبر خبره مې کوله، اکبر رضیل په کلمه کې هم ګوتې والې وې، اکبر الله والله اکبر. هغه د بمباتو عبادت به کو، د اور عبادت به کو، د نور عبادت به کو، په تندي باندې د هندوانو غونته کې قشقه ورته وي هغه یې لګولې وه. سار به دی ناستو، ختم خواجهګانو دغه بزرګانو نمونه به یې اخیستل. ته چې د یو بزرګ نوم د تسبیح په طور او د ختم په طور وې، دې ته هم شاه اسماعیل شهید رحمه الله شرک ویلې، شرک فی العادت یې ورته ویلی دی. ته به د الله نوم په تسبیح باندې اخلې، ته به د هغه د نوم ختم کې. ختم خواجهګانو ته وایي. یو بل ختم دی چې شاه اسماعیل شهید رحمه الله د هغې ذکر کړی دی په خپل کتاب کې. دا 1826 عیسوي کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله دا کتاب دا لیکلی دی. شاه اسماعیل شهید د تاریخ بیانوم لګو، یا عبدالقادر شیئا لله، څوک وي دا ختم کوي، دا ذکر کوي، په تسبو باندې اړي اډوکې خواره کړي، دا هم شرک دی. قسم کې د الله په نوم باندې وکړه، د بل چا په نوم باندې قسم کول دا هم شرک دی. د پلار په نوم به قسم نه کې، د پیغمبر په نوم به قسم نه کې، د پیر په نوم به نه کې، په خپل سر به قسم نه خورې، د خپل مور یا د خپل پلار په نوم او د هغه په سر به قسم نه خورې، دا شرک دی. د الله په نوم به قسم خورې. د یو کار شروع شو کې بسم الله به وې، دا به نه وې چې بابا ته مې مخ دی، د بابا په نوم او د پلار شرکیات دي ټولو. شاه اسماعیل شهید رحم الله 4 کاله په دې علاقه باندې حکومت کړی دی. 2 کاله د سید احمد شهید نه مشر 1826 کې هغه حکومت شروع شو په دې علاقو. دا سمه چې ورته وي سمه، موږ چې پکې ناست یو دا د ثوابې ده. بونیره پوره خوا بیا غرونه دي، دشت مندڼ دی ته وایي کاغذونو کې، دلته مندڼ آباد دي، دلته یې سبزي نشته دی. مندڼ روري سپو د یو سپ 15 زامنو او غرونو کې دي. 4 کاله دلته اسلامي حکومت شاه اسماعیل شهید رحم الله او هغه پیر چې کوم سید احمد شهید، دا د شاه ولی الله رحمه الله کورنۍ ده. شاه اسماعیل شهید د شاه عبدالغني، دا د شاه عبدالغني زوی دی. خام د شاه عبدالغني اکی یو زوی دی. شاه ولی الله 4 زامنو، شاه رفیع الدین او شاه عبدالعزیز، شاه عبدالغني او شاه عبدالقادر. د 1779 کې پیدا شو، د 10 کالو چې پلار وفات شو شاه عبدالغني. بیا شاه عبدالقادر دی لوی کړی دی، هغه ول خپل لور هم ورکړی ده. شاه عبدالقادر کوم چې موضح القرآن لیکلی، تفسیر هغې ته الهامي ترجمه وایي. ښه 40 کاله او د جومات کې معتکف او ترجمې چې لیکله، د جومات نه یې وله کټ وار کړی دی.
الهامي ترجمه ورته وایي زموږ استادان الهامي ترجمه. تفسیر ځان له یو میدان دی او ځان له بس یو شیخ به وي زما ارمان دا دی خلک په هر څه کې تخصص کې خو تفسیر کې څوک تخصص نه کوي. دا دوره تفسیر کې به مو خو هغه ټایم نه پوهېږو تخصص څه ته وایي. زما دا ډېر ارمان و تخصص فی تفسیر وکړي چې الحمدلله بیا ما وکړو اسلامیک یونیورسټي نه اوس د هغې په خوند پوه شو. علما به تفاسیر د استادانو نه سبقن وي. مجدد الفسانی د خپل استاد نه تفسیر البسیط او الوسیط او بیضاوي دا ټول ویلو. بسیط دلته څوک پېژني نه چې څه شی دی لیدلی به هم نه او الوسیط به هم نه لیدلی. 50 او 25 جلد تفاسیر دی استاد نه ټکي په ټکي ویلی دی. تفسیر البیضاوي ځکه خو د هغه علم دریابونو چینی وی د علم. انسان او پیره د خپل مقصد نه پس شي اوریدل اتباع د خواهشاتو غلط عقاید شرک چې د ویلی شي بنیاد د شرکونو چې دی نه شرک فی العلم دی. الله پاک سره دغه په صفاتو کې دغه په ذات کې او د صفاتو په تقاضو کې مخلوقات شریکول دی ته وایي شرک. تفسیر عثماني حاشیه کې ډېر آسان تعریف لیکلی دی هغه هم دا دی الله په شان څوک شته نه لیس کمثله شیء دغه په شان ذات بل نشته. که ته دغه په شان بل عین ذات وګڼې چې دا پلانې د پلاني په الله په شان دی دا شرک دی. شرک فی ذات ته وکړو. صفات د الله صفات د هر ځای نه اورېدل د هر ځای نه لیدل بې سترګو بې غوږونو لیدل هر ځای نه را رسېدل. تیاره کې ما ته لیدل نه شو کولی سحر د پورې نظر کار کوي اخو نظر کار نه کوي. سورة النحل او سورة الرعد دغه سورتونه چې وګورې نو هغه د خو شپه ورځ دا خو یو شان دي برابر دي. شپه ورځ خو ما ته اته دي نو لیدل کوي بې د سترګو د ما ستا په د سترګو د چشمو د دوربین او د دغې د کیمرو محتاج نه دی. ته په دې صفت کې الله پاک سره بل سړی شریک کې بل انسان بل مخلوق که هغه پیغمبر ولې نه وي که هغه بزرګ وي که هغه ژوندی وي که هغه مړ وي که هغه فرښته وي که ته وایې چې ما هغه د هلته نه ویني او که زه دا کار وکړم هغه خوشحالېږي او که زه دا کار وکړم هغه خفه کېږي که خوشحالې شي ما له پیدا راکړي که خفه شي ما له نقصان راکوي دا تا شرک وکړو. تا مخلوقات الله پاک سره په دې کې شریک کو. د صفاتو په تقاضا کې شرک دی ته وایي. د الله صفت ته مثال په طور سمیع د هر ځای نه اورېدل کول د الله صفت ته سمیع او بصیر. تقاضا د دې دا ده چې الله ته سمیع ومنه وګڼو چې او هغه هر څه ویني هر څه ګوري نو هغه ته اواز کوه که نه مخلوقات ته ولې اواز کوې. نو دې صفاتو په تقاضا کې که تا مخلوق شریک که هر قسم مخلوق وي دې ته شرک وي. وروره نبی ظلم ته الله قرآن کې فرمایي لئن اشرکتا پیغمبر تا ته ویم بالفرض که تا شرک کو ستا عملم تبا. شرک ته د پیغمبر عمل نه ټینګېږي. شرک چې چا وکړو فکأنما خر من السماء گویا که دی د اسمان نه روغورځېد کوټې نه روغورځېږي څه حال به یې ستاسو خیال دی د غر نه روغورځېږي خو چې د اسمان نه روغورځېږي مرغۍ وي بسمې کېږي نه هغې کې پوره تفصیل دی خو چې دی په دې شرک باندې پوهېږي چې دا شرک دی دا داسې کوم دا شرک دی. صحابي تپوس کی نبی صلی الله علیه وسلم نبی داود حدیث دی خبره دې ده نه تللی و چې زه پلان کې علاقې ته لړم هلته خلک خپل سردار ته سجده کوي هغه ته سر ټیټي کوي. زمونږ بعضې خلک اوس هم سټیج ته چې وخوځي نو صاحب له خپله ګوتې وړي. فتاوه ته وګوره د احنافو دې ته خو شرک ویلی شوی دی. د بل سړي د خپو مخې ته ځمکه ښکلول هغه خاورې ښکلول دا شرک دی. فتاوه جهانګیریه دا ټول وګوره تاسو فتاوه علمګیري
فتاوی هندیه چې ورته وایي. شیخ د سورې فاتحې چې کوم تفسیر کړی دی پخوا پای کې د دې خبره ډېر تفصیلي وضاحت دی. هلته خلک خپل سردار ته جي سجده کوي. تاسو چې د دې ډېر زیات مستحق یې صحابي نبي سلم ته وي چې مونږ تا ته سر ښکته کو سجده وکړو. نبي سلم ته فرمایي اسې ستا څه خیال دی ارأیت لو مررت بقبري اکنت تسجد له؟ ستا څه خیال دی که ته زما د قبر په خوا تېرېږې نو ته به زما قبر ته سجده وکړې؟ صحابي ته وایي. نو قلت لا، صحابي ورته وایي نه زه خو ستا قبر ته سجده نه کوم. قال فلا تفعلوا، نبی سلم ته فرمایل چې ته د ما قبر ته په مړینې سجده نه کوې نه په ژوندون ما ته سجده مه کوه. لیکن نور حدیث هم شته دی چې زه ستاسو ورور یم، اکرموا اخاکم، د خپل ورور عزت کوي او د خپل رب عبادت کوي. سجده خو عبادت دی که نه؟ سجده خو عبادت دی که نه؟ قرآن کې الله فرمایي نه نبی سلم ته ته دا اعلان وکړه. دې ته زموږ استادان بیا په خپل اصطلاح کې دلیل وحیي وي. انی امرتو چې ما ته حکم کړی شوی دی ان د دې خبرې چې زه صرف د یو الله عبادت کوم. ته د خلکو ته ووایې چې الله پاک ما ته دا اډر کړی دی، زه ستا د لات او منات او د نورو زه د دوی د در ملنګ نه یم، زه د الله د در ملنګ یم. ما ته دا آسماني حکم راغلی دی. او جګړه هم په دې خبره کې وه دا مشرکانو چې نبی اسلام په دې کاڼو ویشته او دی زخمی کړی دی، خو کړی دی، دردولی دی، دا په دې باندې نه چې منځو کې زکات ورکړې ټوپۍ په سر کې ګیرې پرېږدی، په دې خبره جګړه نه وه. خبره ټول کار په توحید کې و چې ایکي یو الله. لات او منات او عزا او حبل دې څه نشي کولی. د دې دا مجسمې د مسجد نبار کې ابراهیم علیه السلام چې دا جوړو نو دا هغه یو الله دپاره جوړ کړی دی. صحیح بخاری کې دا حدیث یو کرد نقل دی، رجال صالحین من قوم نوح. لات او منات دا نور داود و سواع دی، دا غي په تفسیر کې دا حدیث راغلی دی چې دا نیکان بندگانو د نوح علیه السلام د قوم نه. دغه ځای کې بیا ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلی دی چې دې کې دا یو د شیس علیه السلام زوی و. د آدم علیه السلام څوک وایي چې صلبي زامنو پنځو دا څه پکې دا و. دا عبادن دا ډېر زیات عابدان او زاهدان خلک و، بزرګانو. هغې چې وفات شو نو د اولاد ډېر سخت خفه و چې لکه او خو وفات شو اوس به څه کوو. شیطان ولوي د انسان په شکل کې راغلی دی، یو ته وسوسه جوړې ده چې خوښ هم نه ده چې د هغې تصویران دله جوړ کړو. وی جوړ کړئ که نه، جوړ کړي دله وي هغې ته ګورئ نو هغه تاسو په مینه ماتېږي. علما د تصویر په دې وجه ډېر سخت خلاف دي چې په دې لار باندې شرک راغلی دی او شرک پرې راځي. نه هغه خلک خو ځه مړه شو نو چې ورپسې هغه نسل لاغې نه هغې وي چې زموږ پلاران به دې سره ناست و، جړل بیا نه پته ولګېد چې دې عبادت به یې کو. شرک راغی، هغه تباهۍ هغه سبب راغی. هغه کوم څیز چې الله له ښیېدل پکار و هغه د مخلوق په خپو کې کېښودی شو. امام رازي رحمه الله یو ځای کې لیکلي دي دا سر چې چا پیدا کړی دی دا سر د هغه په مخ کې کېده وه. پیدا کوونکی الله دی. نه عبادت هغه د الله حق ته خبره په دې کې ده. الله پاک وایي چې ما د جن او انس د ځمکه او اسمان نور ځای نه کوي چې ما د حق دپاره پیدا کړي. هغه حق څه دی زما په نزد د آیت د هغې تفسیر دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړي. یاره مونږ خو ډېر بیزي یو، مونږ سره د عبادت ټایم نشته. مونږ خو دکانونو کې په خپلو کلینیکو کې او په خپلو سیزونو کې مشغوله یو. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ستاسو الله پاک ډوډۍ نه غواړي، ستاسو ډوډۍ وعده خو هغه کړې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. د ځمکې په سر چې کم زنده سر دی د هغې د رزق ذمهواري الله اخیستی.
خو ستا د عبادت او ستا د جنت ته تلو ذمهواري خو نه ده اخیستی، خو تا ته بوږه کړې ده که نه چې دا به ته کې په خپله به کې. نو مونږ د رزق ذمهواري په خپله واخیسته په سر باندې او نور څیزونه کم چې زمونږ د محنت ضرورت د 5 وخته مونږ د زکات دی، حقوق الله دی، حقوق العباد دی. مونږ وایو که الله توفیق راکړو وبکو، هغه هم الله پاک د پرېښو ځکه هغه توفیق راکړو. څیز الټه شوی دی، نظام ټول الټه دی. شرک هغه بیخکني کوونکی عمل دی چې د عبادت هغه مقصد هغه زمونږ تباه کړی دی. شیطان په دې لاره باندې مونږ کې کار کوي، زمونږ نیت خراب کړي، په مونږ کې ریا راشي. دې ته شرک اصغر ویلی شوی دی. امام راغب رحمه الله د شرک بنیادی 2 قسمونه لیکلي دي. یو شرک بالله العظیم دی چې ته یو مخلوق، که هغه نبی دی، که هغه ولی دی، که هغه صحابي دی، که هغه تابعی دی، که هغه انسان دی، که هغه پیری دی، که هغه ملک دی، هغه د الله په شان وګڼئ، دغه صفات او دغه صفاتو تقاضې په هغه کې ومنئ. دې ته شرک بالله العظیم ویلی شي. شرک اصغر دا دی چې ته یو کار په دې نیت باندې کې چې زما شهرت وشي، دا پلانې زما صفتو کی، او زه د خلکو په سترګو کې بزرګ ښکاره شم، او ما ته علامه ووي، ما ته شیخ ووي، ما ته حافظ ووي، ما ته مولانا ووي. دا زه دیم پرېږدم. الله فرمایي زه دا شرکي کار هم پرېږدم. شرک اکبر او شرک اصغر علماء دغه تقسیم هم بیا کړی دی. بنیادی د دې شرک فی العلم دی، شرک فی التصرف دی. شرک بنیادی 2 قسمونه. بیا شرک فی الدعا او شرک فی العبادت ته دې نه راوتی دي. هلکه دا زیاد او دا 3 کسه دا دغه برې دی ښه. ته یو مخلوقات الله پاک سره په علم کې هغه شریک کې چې الله پاک څنګه د هر ځای نه لیدونکی دی، کتونکی دی، زمانه خبر دی. ته وایې چې دا پیر بابا او کاکا صاحب پلانې او پلانې هم خبر دي، لہذا راشه ته اوس ورته آواز وکړه. نه شرک فی الدعا د څه د وجې راغی؟ د شرک فی العلم د وجې. د پلان علم الله پاک تصرف ورکړی دی، یعنی واک او اختیار ورکړی دی، ښه کولو، مړه کولو، ژوندي کولو، بربادولو، ترقي ورکول دا دی کوي. دې ته تصرف وي. په دې وجه زه دعا کوم، د ته آواز کوم، د نوم خیراتي روپۍ ورکوم، ادا کوم، 100 روپۍ ورکوم، دې ته هم وایي شرک. خیراتي روپۍ ورکول، صدقه، نظر، نیاز، منښت د الله حق دی، د الله په نوم به ورکې. ثواب یې خپل پلار ته وبخښه، خپل نیکه ته وبخښه. پیر بابا ستا صدقاتو د خیراتونو هغه محتاج نه دی، هغه خپل لوی ولی تیر شوی دی، بلا اعمال یې کړي دي، هغه ته به د هغې ثوابونه رسي. کرامات منو، کرامات حق دي. امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب دی الفقه الاکبر، مولا علی قاری حنفی رحمه الله هغې شرح لیکلې ده. په هغې کې شته زموږ د عقیده چې کرامت الولی حق، کرامت د ولی صحیح دی، حق دی، مونږ یې منو. یو داسې کار چې د هغه د لاس نه کېږي چې هغه عام انسان نشو کولی، ټیک ده منو، خو ته دا یاد وساته چې د دې کرامت په وجه باندې خدای نه دی. زمونږ علما دا هم لیکي چې کرامت د ولی چې دی دا حیز دی د نارینو. څنګه چې زنانه خپل د خاص ورځو د مخصوص ورځو کپړې دا پټي، دغه شان نارینه به خپل کرامت پټي. دی په هوا والوته، د په کوزه کې د اوبو نه پی جوړ شو، ټیک ته منو، خدای نه دی. دی په دې وجه خدای نه دی چې د لاس نه کرامت، دا یو مخلوق دی، دا د الله مخلوق دی، د محمد رسول الله اتباع کړی ده، په هغې کې دی ولی شوی دی. که چېرې دا یو بدعمله سړي، یو کافر، یو بېدینه، یو پلیت، یو بېلمازي، یو د لاس نه د په دوکانو یو سپوڼې وال ښه کېږي، یو بل بیمار سړی ښه کېږي، د لاس نه داسې کارونه ښکاره کېږي. زمونږ علما دې ته استدراج وي. اشرف علی تانوی رحمه الله لیکي دا استدراج دی، د دې پلیت سړي امتحان دی. دا استدراج علما دام وي سنستدرجهم لاندې چې مونږ به دې په ورو ورو په دمه دمه راټینګو که نه.
ناغه پولیس سړی هم دا وایي چېرې د ما دوکانو کې ده خاصیت ټیک دی کې به کیمی کوي نور اثرات وي خو ته ولی نه دې باندې دوکه نه شیخه د اولیاء او ولایت برحق ته منوي څوک چې د ولی ولایت نه مني مسلمان نه دی د صحابو صحابیت منو برحق دی د پیغمبرانو پیغمبري منو برحق دی د شهید شهادت منو برحق دی خو خدای توب صرف د الله حق دی په دې ځان پوهېږه پیغمبر خدای نه دی پاکه د خدای طاقت نشته دی صحابي خدای نه دی د خدای توب طاقت پکې نشته دی تابعی خدای نه دی د خدای توب طاقت پکې نشته ښکته راځه ورپسې صرف د الله حق دی مونږ له پکار دي حقوق الله او حقوق العباد پیژنو عبادت په اخلاص سره د زړه نه کا هر قسم عبادت ته موږ د الله د پاره وکړو الله پاک زمات ګډ الباس په خپل دربار قبول منظور کړي اذانو کې اقول قولي هذا استغفر الله